طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك، رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك. طمئن فؤادك إن لك. الرجيم سورة مريم شروع ده. رب کریم فرمائی اسمع سناشنا اوریدون کی بویدی بهم دی وابصر سناشنا لیدون کی بویدی، یعنی ډیر خبا اوری او ډیر خبا ګوري. ورځ د قیامت ته اشاره ده. یوم په ورځ باندې یاتوننا چراشی دی مونږ لرا په ورځ د قیامت کې. لكن الظالمون لیکن دا ظالمان چې دی الله اليوم نن رس په دنیا کې فی ضلال په گمراهی کې دی مبین خکارا. وانذرهم ويرودي لرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي مشركان لرا يوم الحسرة من يوم الندامة دورزي دا ندامتنا دورزي دا افسوسنا اذ باغ وقت قضية فيصل وكرش الامر كار دي يعني فريق في الجنة وفريق في السعير يو دلا جنة تلارشي و بلا دلا جهنم تفيصل يوش دي بديخ بيمانتي اخكارا کی پا دغورز باني کاش چی مسلمان وي. رب کریم فرمائی وهم او حال دا دی چی دی پا دنیا کی فی غفلت فی جہالت پا جہالت کی دی پا غفلت کی دی دا دیننا. وهم او حال دا دی چی دی لا یؤمنون ایمان نروڑی. اس پا دی آیات کی اللہ و انا نحن نرث الارض. اے مسلمانانو پا دی مال باندی منازی گئی، پا دی گاڑو باندی منازی گئی، پا دی بنگلو باندی منازی گیا. دا مال دولت دا گاڑی وغیرہ دا جیداد ستاسو ټول الله ته پاتې کیږي او تاسو په جنگونه کوي. رب کریم فرمایي ان یقینا مونږ چې نحنو مونږه نرثو میراث وړو الارض د ځمکې، یعنی مونږه وارثان جوړیږو مونږ ته پاتې کیږي دا او ته په جګړې کې ومن هغه صالحه په دې مخ د ځمکې کې دي دا ټول ما ته پاتې کیږي. الله ویا ویلینا خاص مونږ لرا یرجعون دی بم واپس کولې شي بعث بعد الموت ته اشاره ده. واذكر یاد کا امت خپل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الكتاب فی القرآن وقرآن کی ابراہیم من قصه د ابراہیم علیہ السلام. انه یقینا شان داده کانو دا ابراہیم علیہ السلام صدیقا لوی رشتنیو صادقو نبیا نبیو اذ پاغ وقت کی قال چویل ابراہیم علیہ السلام لیابیه پلار خپلتا چی آزر نومو چی دی آزر عبادت د بوتانو کول. ابراہیم علیہ السلام ورطو یا بطی پلار جامنا زمان لما تعبدو ولی عبادت کے ما دا بوتانو چطو ورطا خدایانوے لا يسمعو چی ناوری کلا چی چغی ورطو ہی دی بوتانو تا ناوری ولا یبصرو او نگوری دا کلا چی عبادت ورطا کے ولا یغنی او ندفک عنک استانا یا اے پلار جانا زمان شہن سشیلر من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ. یا بطی اے پلار جانا زما انی یقینا زچیما قد پتا کی سر جانی راغلے مالرا من اللہ دا جانب دا اللہ نا من العلم دا علم نا دا توحید علمنا ما پاغا انداز دا علم لم یاتی کا چی ندے راغلے تالرا. فتبعنی پس تابداری زماو کا پلار جانا زما پا دین اللہ کی تابداری زماو کا اہدے کا چی برابر کمزہ تالرا صراطا پلارا سویاً اے مستقیماً پا برابر بانے. یا بطی ابراہیم علیہ السلام ورطو اے پلارا جانا زما لا تعبد عبادت مکو یعنی اطاعت مکو الشیطان دا شیطان ان الشیطان یقینا دا شیطان چرکانا دے للرحمن رحمان ذات لرا عصیاً منا نافرمان لیا. یا آبتی اے پلار جانا زما دیر مؤدب انداز کی لگیا دے ورسرا. یا آبتی اے پلار جانا زما انی یقینا زچے ما خافو یریگما دے خبریاں یمسکا یا یصیبکا دا چیو برسیگی تالرا عذاب عذاب من الرحمن دا رحمان ذاتنا. کچرے پا کفر بانے قائمی تو عذاب بورسیگی دا رحمان ذاتنا فتکونا پس شیبت للشیطان دا پارا دا شیطان ولین دوست پا جہنم کی. قالان اویل پلار ورتا ازر اراغبن اے معرضن ایا ارس کون کے تو انت تو ان آلہتی دا عبادت دبوتانو زمانہ. یا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام لئن لم تنتہی کچر من نشتو دخپلو خبرونا ابراہیم علیہ السلام تا پلار دم کی ورکیا لا ارجمنکا خام خوابز رجم بکم تالر یعنی سنگسار بکم تالرا. اکرم سے ویا معنی دادا لأقتلنک بالحجارہ لا ارجمنک الى اقتلنک بالحجارہ خام خاز بقتل کم تالرا پکانو باندے وحجور نے پریک دا مالرا
مليا منا زمنا طويلا ډیر ټیم پورې ډیر مودې پورې یعنی ډیر ټیم پورې ما سره خبرې ونه کړې زه کور نه ویستلو مبارک. قال نویل ابراهیم علیہ السلام پلار جان تا سلام سلام دی علیک پتا باندې یعنی لاړم درنا دا سلام د هجران دی. کله کله چې انسان خلکو سره خبرې بندي کی بس وی السلام علیکم زه درنه لاړم. نو ابراهیم علیہ السلام په سلام واچول سلام د هجران ورته وی استغفر زر چې بخنه بغواړم لکه تعالی را یعنی دعا بغواړم چې ته مسلمان شې د لپاره چې ته اسلام وروړې ربي د رب زمانہ بخنه بغواړم انه یقینا د رب زما چې د کان دی بي په ما باندې حفیا مهربان یعنی رحیما رحم کون کې ابراهیم علیہ السلام ورته وی واعتزلكم وبريكدم تاسو لرا وما هغه بوتان تدعون ما تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله بغیر د الله نه. فریادي چغي ورته وي زدام پریدم او تاسو پریدم د بوتان پریدم او تاسو وادعو ز دعا غواړم یعنی ادعو دلته په معنا اعبدو ز عبادت کوم ربي د رب زما عسى خيږي الله کو نه دا چې نشم ز بدعاء ربي معنا په دعا د رب زما ای بعبادت ربي عبادت د رب زما باندې شقيا نومید نشم. رب کریم فرمای فلما اعتزلهم کله چې پری خود ابراهیم علیه السلام دی لره پلار لره وما هغه بوتان یعبدون چې دی عبادت کولو هغه پری خود لاړو دی عبادت کولو من دون الله بغیر د الله نه لاړو دای پری خودل مهاجر شو. وهبنا له ورکم بیادی ابراهیم علیه السلام لره بعد الحجرة رست د هجرتنا اسحاق علیه السلام ولد مورته ورک زویا ويعقوب علیہ السلام ورته ولد الولد د زوی زویا نسه وکلن هر یو د دین رب کریم فرمای جعلنا غرزولی مونږ نبی وهبنا ورکو مونږ لهم دی لرا من رحمتنا د رحمت زمونا چې ولد صالح او مال او حالو وجعلنا غرزولی مونږ لهم دی لرا ابراهیم علیہ السلام لرو خاندان د دلرا لسان صدق من زبان خله سنان حسنا اقوال خلی الفاظ د خلقو په زبان باندې هر دین والا د دې صفت کې ابراهیم علیه السلام او د آل د دې لسان صدق من سنان حسنا سنه حسنه ستوي چې خلق صفت کې د ابراهیم علیه السلام او د خاندان نه ده یعنی سنه حسنه چې تکل مرشي هر څوک ستا صفت کې نو دا هر چاته نه ورکول کېږي. لسان صدق من زبان خلی علی نو چته واذکر یاد کو خپل امت خپل لرا فی الكتاب فی القرآن په قرآن کې موسی من قصه د موسی علیہ السلام انه یقینا شاندار د موسی علیہ السلام کان مخلصا من مختارا ورکړی شوی یا معصوم یا خالص کول به د اطاعت او عبادت الله لرا. وکانه د موسی علیہ السلام رسول نبی او نبیهم کله چراغ د مدین اوري ولیدلو رب کریم فرمای ونا دینا هو आवाज وکړم دلرا من جانب التور د طرف د کوی تورنا چې په مېز د مدین او د مصر کې دا یو غر د تورا چې تور نوميږي یا په عبرانی ژبه کې تور د مطلق غر نوم دی د هر غر نوم دی. وقربناه ها الايمن چې دا غر خي اړخ د موسی عليه السلام کې وو وقربناه او نزدیک کړم د موسی عليه السلام لره نجيا پالکون د کې چې مناجات کوون کې یعنی خبرې کوون کې وو نزدې نمو ور سره خبرې وکې. کله چې موسی عليه السلام دعا وکړه الها ماته یو وزیر مقرر کی معین مددگار او هارون عليه السلام وزیر شو ده او وهبنا ورک مونږ له دی موسی عليه السلام لره من رحمتنا د رحمت زمونه اخاه اورور د هارون عليه السلام په نبی پالکون د کې چې هم نبی ودا هم وزیر د موسی عليه السلام. واذكر یاد کا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الكتاب من فی القرآن په قرآن کې اسماعیل قصه د اسماعیل علیه السلام انه یقینا د اسماعیل علیه السلام کان هو صادق الوعد رښتینه په وعده خپل کې وکانه هو رسول نبی من مخبرا عن الله خبر ورکون کې د جانب د اعلان وکانه هو د اسماعیل علیه السلام یامر چې امر به کول اهل او اهل خپل را بالصلاه په منځ باندې او زکات او په زکات سره به امر کول. وکانه هو د ابراهیم اسماعیل علیہ السلام عند ربه پنیز دا رخپلا مرضیا معنا مختار غورا یا راضی کړي شوی. واذکر یاد کا امت خپل لرا فی الكتاب په قرآن کې ادریس قصه د ادریس علیہ السلام ادریس ورته زکه د خپل نوم اخنوخو د ادریس ورته زکه وای چې دیش صحیفی نازل شوی په روایت د ابو ذر غفاری سیبا د دیشو صحیفو مدرس او زیات درس کول او مبالغه ده
دا د زیات د درس د وجې نه ادریس دې ته ویل کېدو خپل نوم اخنوخ سمي ادریس لکثرت درسه الكتب کثرت د درس د کتب به کولو وکانه خیاطا روایت کې راځي چې درځي هم انه یقینا د ادریس علیه السلام کان و صدیقا رښتینی نبی لوی رښتینی نبی ورفعناه چت کړو مونږ د ادریس علیه السلام لره مکانن زه علی نو چت لره یا اوچتي مرتبه ته مو چت کړو ما شرف ددا او شان اوچت کړو مونږ ددا یا سلورم اسمان مراد تیر سلورم اسمان دی یا بعضی وای چې شپږم اسمان یو عیسی علیه السلام او ادریس علیه السلام د دوه پورته شوی دی رب کریم فرمائی اولئک الذین دغه انبیا د قصې چې بیان شو اولئک الذین دا کسان دي انعم الله چې انعام کړی الله تبارک وتعالى علیهم پر باندې من النبیین د پیغمبرانو دي من ذریه آدم چې د اولاد د آدم علیه السلام نه دي وممن او د اولاد دغه چا نه دي حملنا چې سوره کړیو مونږه مع نوح سره د نوح علیه السلام چې دویم بابا زمونږ دی اول بابا آدم علیه السلام دویم بابا نوح علیه السلام ومن ذریه ابراهیم او د اولاد د ابراهیم علیه السلام نه چې اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام شو و اسرائیل او د اولاد د یعقوب علیه السلام نه چې یوسف علیه السلام نه موسی هارون علیه السلام زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام عیسی علیه السلام وممن او بعضی د هغه نه هدینا چې هدایت کړي مونږه وجتبینا غره کړي مونږ غیلره اذا په وخت کې تطلا چې ولستل شي علیهم پدی باندې آیات الرحمن آیاتونه د رحمان ذات مقصد دا د ټول سورته چې دا ور انبیا هم عاجزی کیا کله چې ولستل شي پدی باندې آیاتونه د رحمان ذات خرونو پریوزی دي وپالکون د دې کې سجدن چې سجده کون کی او بوکیا او جړیدون کی نو هر کله چې دا پاک بندگانو الله ته سجده لګیا دا پاک بندگان الله ته سجده لګینو اے انسانانو تفسدوا لله تاسو هم الله ته سجده ولګو نو سجده لازم شو رب کریم فرمای فخلف پس باقی پاتې شو من بعدهم رست د دینا خلف بد خلیفگانا اضاعوا الصلاه چې ضایع کول به منزل را یعنی ترک الصلاه المفروضه چې خودل به فرض منزل را واتبعوا الشهوات او تابعداري به کول د شهوات او خواهشات یعنی سکل به شراب ولر وغیرہ فسوف فزد چې یلقون دی به ملاقشي یا معنا او بغرزول شي غین معنا کندتا وادین فی جهنم ابن عباس وي دا غی معنا دا وادی دا کند په جهنم دی به دی سره یلقون ملاقب شي او بغرزول شي دی غیلرا الا مگر دی کندنه به بچ مسوک منغه سوک تابه چې توبه استره و امنو ایمان وروړي او عامل صالحان او نیک عملونه کړی دی بشارت دی اولایک پس دا کسان چې يدخلون الجنه داخل بشي جنت ته ولا یظلمون ظلم بنشي کوله په دی باندې شین د سشي زیاته بنه کیږي دی جنت کې وسوک چې جنت کوم یو جنت ته چې دی بدن کیږي ورته دا جنت عدن ده جنت د همیشګي یا خصوصي جنت نامه ده جنت عدن التي هغه جنت وعد الرحمن چې وعده کړی د رحمان ذات عباده بندگان خپل سره بالغیب په غیب باندې چې غایب دی د دینه جنت نه دی لیدل چا اچام نه دی ایمان مو پښتا انه یقینا شاندار کان دی دا جنت وعده وعده ده ماتین منا اتین راتلون کیدا لا يسمعون نباوري دي فيها په جنت کې لغون فضول خبره الا مگر خو اوري با سلاما لكن يسمعون سلاما اوري بدي سلام ارسوک بسلامچ فرشتي به سلامچ یا سلوټ ورته کیا ولهم دلر په جنت کې رزقهم رزق دې فيها په جنت کې بکرتن په وخت د صبا کې وعشیت او په وخت د بیګا کې نو جنت کې خو صبا او بیګا نشتا لکه دنیا کې چې د صبا او د ماخام روټه ټیم نه داسې یو ټیم مقرر وي دي تا رب کریم فرمای تلک الجنت دا جنت چې ده التي غد نور سمنا نعطي میراث کې ورکو نه ورکو مونږ مینه بادنا د بندگانو زمونږ من هغه چاله کانه چې وي تقیا من تقوادار ته دا جنت ملاویږي فاسق ته نه ګوره چې ځان ساتون کې وي د کفر او د شرک نه او د نارواونه خا وما نتنزل دا قول د جبريل عليه السلام
وما نتنزل مونږ نه نازلیږو جبريل علیه السلام ویا الا مگر بامر ربک مگر په امر درفستا باندې له دی الله لرا ما منع علم ما علم دا غسده بین ایدینا چې په مخ زمون کې دي یعنی امور د آخرت چي دي په مخ زمون کې چي دي یعنی ثواب او عذاب په دی باندې اله علم لري امور د آخرت وما خلفنا وپاغه سبا علم لري هغه چې رست زمون نه دي امر الدنيا وما وپاغه سبا الله علم لري بین ذالک چې په منځ د دې کې یعنی دوش پیلو په منځ کې چې سلوخ کاله موده ده هغه باندې هم علم لري وما كان ربك ندي ربستا نسيا منا یاد وستون کې یعنی پر خودون کې خلق لرا ربستا چې رب السماوات رب د اسمانونو دی ول ارض د زمکې دی رب د اسمانونو دی او الارض د زمکې وما بينهما غچ په منځ د دې کې دوانو کې دی یعنی هوا دا عجایبات دي فاعبده پس عبادت کوا دغه رب واصطبر او صبر کوا لعبادته لام په معنا د اعلی باندې اعلی عبادته په عبادت د رب په باندې صبر کوا هل تعلم ايت علم لري له دي اله لرا سميا هم نامه نو اشته هم نامه بری تعالی نشتا نه بل خالق شتا نشتا چې نشتا نو د دې تابعداري وکړه د اله